الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د الله تعالی نه امید لرو چې تاسو به خیر د الله تبارک وتعالى د رحمتونو او نعمتونو نه به خوندونه اخلي. لیکن د الله تبارک وتعالى پر رحمتونو او نعمتونو کې یو نعمت اولاد هم دی، لیکن زیاتره زموږ ورونه بېګان د دې نعمت نه محروم دي او هغوی د دې په انتظار کې دي چې څنګه به یو موږ ته یو داسې یو مجربه وظیفه د قرآن او د حدیث نه میلاو شي چې په هغې سره موږ د نارینه اولاد په شان نعمت لایق وګرځو. نو راځئ زه تاسو ته د قرآن شریف ته د سورت یوسف وظیفه بیانول غواړم، انشاءالله چې تاسو هم په دې نعمت د اولاد سره سر و شاداب وګرځئ. نو داسې طریقه کار وکړئ چې د سورت یوسف به داسې طریقې سره ولیکئ چې یو حرف هم دغه خراب نشي، او تعویض به ترې جوړ کړئ او د خپلې مېرمندې د خپلې ښځې په غاړه کې به یې واچوئ، انشاءالله هلک به یې فدا شي. دا تاسو ته بیا دوباره چې کوم دی یو فیره بیا بیانوم چې سورت یوسف به په داسې طریقې سره ولیکئ چې یو حرف هم درنه خراب نشي، او چې کله تاسو هغه ولیکو یو تعویض به ترې جوړ کړئ او د خپلې ښځې خپلې مېرمنې په غاړه کې به یې واچوئ، انشاءالله د دې په برکت سره به الله تبارک وتعالی هغه د نارینه اولاد په شان یو نعمت باندې سر و شاداب وګرځي. والسلام.